بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته بهترینه او ډیره زیاته رقمال ده. انشاءالله العزیز دا وظیفه یو پیره وکړئ. په دغه یو مجلس کې په دغه یو ټایم کې به ستاسو حاجت دا پوره شي. دا یو ټایم کې ستاسو نه مشکلات د الله پاک به په ښه طریقې سره بهترینه طریقې سره محترمو دا به ختم کړي. یا ساتئ محترمو، بعضې کسان داسې چې هغوی ذکر شروع کړي، وظیفه شروع کړي، یا څوک چې لو باسي، څوک څه کوي څوک څه کوي، خو د دوی یقین دا نه وي. نو چې کله د هغوی یقین نه وي نو دغه څیز کار نه کوي. یقین مطلب دا چې یاره الله پاک به دا کار وکړي یا به ونه کړي، یاره الله پاک به دا کار کولی شي که به یې نه شي کولی. نو دغه رنګې د دنیا خبرې محترمو داسې په ذهن کې راځي، تشویش پکې راځي. او الله پاک علیم بذات الصدور دی، د ټولو کارونو د ټولو خبرو پته الله پاک ته شته. چې کله ستا په مایند کې مغزو کې دا خبره راغله چې یاره الله پاک به دا کار وکړي که نه، یاره به دا وظیفه زه کوم خو دا نه کېږي، یار ما ته پته راځي نه کېږي. یو قسم درته شک ده کو. نو چې کله شک وشو نو بیا که ته لاک پیریم وي، 2 لک پیریم وي، که ته وې هر څه کې، نو بیا محترمو بیا هم ستا حاجت نه پوره کېږي، نه بیا هم ستا مشکلات دا کېږي. بس مکمل 100% یقین لکه څنګه موږ چابي راوایو که نه، او په چابۍ باندې موږ ور کولاوو نو ستا یقین دی چې ور به کولاوېږي او کولاوېږي. پیسې در راواغېسته دوکاندار له ورکړې، دا سیز کیلو په څو دی او کیلو په دې دی، پیسې له ورکړې. اوس ته مکمل په تمه چې یاره ما له به هماغه کیلو سیز راکوي. ته ولې په تمه یې؟ ځکه په تمه یې چې تا له پته ده چې هلکه ما له به دا میوه راکوي، دا به راکوي، دا به راکوي، ځکه چې تا له پیسې ورکړلې. خو دې ځای کې محترمو زموږ دومره لوی رب دی، د کعبې رب دی، مکې مدینې د پوره جهان رب دی، زما او ستا رب دی، پوره کائنات یې پیدا کړي دي. نو چې الله پاک هر څه پیدا کولی شي نو ستا وړه مسله هم حل کولی شي. انسان به څومره غټي، انسان مسله به څومره دی، الله پاک د تمامو مسلو نه د هر څیز نه مبرا دی، د ټول نه لوی دی. الله پاک د هر څه هېڅ هم نه کار. مطلب زما دا شو چې موږ به پوره یقین سره دغه دې صورت تلاوت وکړو. انشاءالله العزیز په یو مجلس کې به الله پاک ستا تمام کارونه په ښه طریقې سره وکړي. راځئ د وظیفې طرف ته. وظیفه نن زموږ چې کومه وظیفه ده د سورة المؤمن وظیفه ده. سورة مؤمنو د سر نه که موږ شروع واچوو د سورة الفاتحه، سورة البقره داسې، نو په 40 نمبر باندې راځي، او په 40مه سپاره کې سورة المؤمن دا راځي. په دې کې 9 رکوګانې دي او 85 پکې آیتونه دي. نو که تاسو د سورة المؤمن دا ختم دا تاسو شروع واچوله او تقریبا تاسو را 100 پیرې ویلې، اوس 100 پیرې ویل په خپله هم ویلی شي. دغه رنګې ماشومان دې راټول کړل، په هغوی دې ویلې، دا هم ډېره بهتره ده. کور کې کومې ښځې دي هلکان دي ټولو ته یو پیره ورکړه، هغوی ویلې، دا هم بهتر ده. ډېره زیاته بهتر یا سبسه بهتر دا ده چې په خپله وکړي. کور کې ښځې را جمع کړي، جنکۍ را جمع کړي، هغوی باندې وکړي. داسې کسانو باندې ته را ختم وکړي چې هغوی سره قسم د مسلې فکري او دا سبق ووایي. اکثره موږ ماشومان باندې ختم کوو، ماشومان داسې یا خو پوهېږي نو دا ګلز ورکوي وله. نو په خپله کړي ویل یا داسې یو څو جنکۍ، مطلب 10 جنکۍ را پیدا کړي، په هر جنۍ باندې اته د پیرې تقریبا دا راځي، یا 10 پیرې پرې راځي، 10 جنکۍ چې شي. نو خیر د هغوی له بیا څه لږ فهم که. نو که تاسو ګورئ داسې را جمع نه کړئ، په مسله دې پوه کړئ زما یوه مسله ده، نو داسې وکړه چې تاسو دا سورة المؤمن دا ووایئ. نو که تاسو هره جنۍ 10 پیرې مو نو 100 پیرې شي، ټیک ده. بیا که تاسو ګورئ 100 پیرې دې پوره کړه، هغوی لړن نه وي په زړه کې، هماغه د مسلې درد پکې و. انشاءالله العزیز د هغې نه بعد څه دعا هم کې دا به قبلېږي. نو پر یو مجلس کې به ستا هر حاجت دا پوره کېږي، هر مشکل به ختمېږي. د واده دپاره کې، د رشتې دپاره کې، د کاروبار دپاره کې، پیسو دپاره کې، نوکرۍ دپاره کې، د څه دپاره هم کې، هر څه به کېږي انشاءالله. خو چېرته حاجت به انشاءالله پوره کېږي، انشاءالله پوره کېږي، به شک به نه کوې. په شک کې بیا دا وظیفه مه کوه. حاجت دې پوره شو، هفته بعد دې بل حاجت را پیدا شو، نو بیا هفته بعد دا وظیفه بیا وکړه. میاشت بعد را پیدا شو، کال بعد را پیدا شو، دا وظیفه بیا وکړه. وظیفه به هېرئ نه. انشاءالله العزیز پوره زندګۍ کې چې کله مسله راځي د سورة مؤمن نه ختم کوئ
او د هغې نه بعد بیا دعا کوئ انشاءالله العزیز هره مسله به دې اسانېږي. الله پاک مو خوشحاله اباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.